توایا ها السلام علیکم ګرانو کتونکو دین تفهیم شاجی ګرانو کتونکو مونږه کندر کالج سره ولاړو د نوشهره کلا کندرو مینس کې او د رسالپور مینس کې جی ټي روډ باندې دلته تاسو سبق کاری دا زموږ شاته دلته آی ډي بلاست شوی دی د روډ په غاړه سشیز کې بم ایښی شوی او هغه پټو شوی دی او معمولی چې کوم هغه ځای دی هغې کې کنده کړې ده دې ټایم کې مردان جی ټي روډ مردان نوخار جی ټي روډ بلاک دی او چې څومره تفتیشي ادارې دي هغه تحقیقات کوي تفتیش کوي دلته کې انویسټیګیشن شروع دی حساس ځای دی دلته کې هغه طرف ته رسالپور دی دې طرف ته نوشهره کیڼ دی او نوشهره کلا د دې ترمنځ دا واقعه شوې ده ورنه ګیر چاپېره تعلیمي ادارې دي ما سره زما ملګری شهنشاه او شاهد خان د جیو نیوز بیورو چیف هغې هم موجود دي او دی چې څه ټایم دا دماکه شوې ده نو دی دلته ځان را رسولی او دا ټول صورتحال تر اوسه پورې مخې ته دی شاجي څه صورتحال حافظ صاحب موږ ته د څنګه اطلاع وشوه پریس کلب کې ناست وو نو راغو چې موقع له راسو د کندر نه لږ غونډې مخکې په مین روډ باندې د بوټو کې چا بم ایښی او ورسره لاچیونه وه چې لاچیونه دغه شوې ده ماته شوې ده نو هلته بلاست شوی خو خدای پاک خیر کړی دی او په خاوره کې ایښی خو نه څه پکې جوبل شوي دي نه پکې څه مړي شوي خو الله پاک خیر کړی غواړي څنګه بلاست وشو نو ټول چې کوم ادارې وي ضلعي انتظامیه فورسز پولیس فورسز ټول را رسېدلي بي ډي اس والا او دی ته دغه کوي پولیس خپل تفتیش چالو کړی خو الله پاک خیر کړی روډ بند و او اوس یې روډ کلیر کړو ډېره مننه حاجي حافظ صاحب موږ خو دلته په موقع باندې راغو او دلته کې موږ د صورتحال یې ولیدو دلته چې کوم سکیورټي ادارې دي پولیس چې کوم دي نو دغه ټایم کې هغې هغه خپل تفتیش شروع کړی دی نو اوسه پورې خو چې کوم موږ دلته کې د دې خبرې واورېدې او چې کوم صورتحال و نو دوی وایي چې دا یا ټایمر به مو دلته کې مخکې نه نصب شوی او ټایمنګ یې پکې فټ کړی او یا دا ریموټ کنټرول و خو ریموټ کنټرول دوی وایي چې لکه ډېر حدود کې کار نشي کولی نو کیدای شي چې دا ټایمر به مې خو لکه دونه نوعیت د دې له معلومات کې چې څونه نوعیت بم دی خو شکر دی جاني سمالي نقصان پکې لا اوسه پورې اطلاعات نشته او دا بالکل دا چې کوم سپاټ دی نو دا د کنډر نه چې رامخکې شي سسمنډۍ چوک دی دا سسمنډۍ چوک دی او دې ځای کې چې دا کوم هرن دی نو دغه ځای سره خوا کې دا دماکه شوې ده او اوس خو لا فعلا لا روډ بند دی لا روان دی او د دې هغه تفتیش شروع دی نور به مخکې پته ګرانو کتونکو دې ټایم کې چې کوم څومره تحقیقاتي ادارې دي فورسز دي هغه موجود دي او جی ټي روډ بلاک دی متبادل روټونه یې وله ورکړي موږ به دا د خلکو نه تمه لرو چې سکیورټي فورسز کومې ادارې دي دلي انتظامیه د هغوی سره تعاون وکړي او کوم روټ وله ورکوي نو روډ دې نه ډبل کېږي دې نه دا دې نه بلاک کوي کوم متبادل روډونه یې ورکړي دي خیش طرف ته رسالپور نه اخوا موټروی باندې نو هغه دې جاین کړي او د تکلیف نه دې ځان بچ کړي ځکه دلته کې چې کوم فورسز هغه تحقیقات کوي او تفتیش کې لګیا دي نو هغې کې د دغه نه به بچ شي تکلیف نه به بچ شي په بل روټ باندې به راشئ ډېره مننه الله په